وکذالک جعلناکم امة وسطا اور دا غرکم ما تاسو جوړ کړئ درمیانی امت لتكونوا شهداء على الناس تاکہ تاسو گواہی ورکی پر خلق باندې ويكون الرسول علیکم شهیدا اور رسول گواہی ورکی پر تاسو باندې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اور ما قبله ندبت لکړه د دې د پاره چې تاسو پرواز الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه تاکہ زه دغه معلوم کوم څوک د رسول اتباع کوي او څوک خپل پښو باندې واپس ځي وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله اور دغه د قبله بدلیدل دا مشکل نه دی پر هغه خلکو باندې چاته چې الله هدایت ورکړي دي وما كان الله ليضيع ایمانکم اور بیشک الله رب العزت نه ضایع کوي د چا اعمال او ایمان ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بیشک الله رب العزت پر انسانانو باندې شفقت کوونکی دی او رحم کوونکی دی دا د سورۃ البقره آیت نمبر 143 دی په دې آیت کې الله رب العزت درې څلور خبرې ارشاد اوله خبره دا ده چې دا امت درمیانه امت دی دا په اخلاقو کې په اعمالو کې په عقایدو کې په خرچه کې په بخل کې په هر شي کې دا معتدل دی درمیانه امت دی دا نه انبیا قتل کی نه انبیا د خدای بچان بوله دا درمیانه امت نبی معصوم بوله اور نبی سره مینه او محبت کوي اور خیر الامور اوسطها الله نبی فرمای پتا اس کی بهترین کار هغه دی چې درمیانه روی پکشي اور یقینا درمیانه روی اعتدال پسند د انسان د عزت لپاره ډیر ضروری دی دویمه خبره پدې کې دا ارشاد فرمایله چې دا امت گواه دی پر چا گواه دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت موجود دی بخاری شریف کې چې دا امت گواه دی پر ټول نبیانو باندې نوح علیہ السلام براسي الله نے پښتنه سوي کی تا دعوت ورسوي هغه قوم سره پښتنه کې هغه یا شي نه درسول بیا حضرت نوح پریشان زموږ امت ور مختصي هغه به تصدیق وکړي چې نوح علیہ السلام او د غره کم نور انبیاء باندې به هم تصدیق او گواهی ورکړي هغه به پښتنه وکړي چې تی خو بات کې راغلي واسطي څنګه گواهی ورکوي زموږ امت ورته وایي چې زموږ رسول مشتویل چې دا کار حق او موږ پر هغه باندې گواهی ورکو لہذا دا امت گواه دی اور زموږ نبی به پر موږ باندې هم گواهی راکړي چې زما امت عادل دی انصاف پسند دی اعتدال والا میانه روا دی متوسط درجه دی لہذا زموږ رسول به هم پر موږ گواهی راکړي اور دغه بعد الله رب العزت فرمایل چې دغه قبله چې موږ بدله کړه دا مې صرف د دې لپاره چې تاکي د ایمان والا امتحان سي څوک الله رسول مني او څوک نه مني اتباع څوک کوي او څوک نه کوي دا د الله رب العزت احسان دی چې دغه امتحان پر صحابه په دور کې راغلی کزما اوستا په دور کې دغه امتحان راغلی موږ ډیر شاته پاتو دا د صحابه کرام په دور کې امتحان رالی او صحابه بغیر څه چوچرا بغیر څه خبره بغیر څه سوال جواب بیت المقدس د مخ کې چې بیت الله ته مخ کې فورا هغه خواته مخ کې صحابه کرام په دې کې یو خبره نه وکړه اور دغه بعد الله رب العزت فرمای چې صحابه کرام په ځړ کې پریشانی رااله الله رب العزت د صحابه کرام د تسلی د لپاره په قران کې آیت نازل کړي چې صحابه پریشان کېږي ما صحابه په دې خبره پریشان هو چې بیت المقدس کې مې کوم منځونه کړی دا غل منځونه څنګه ضایع سو ختم سو الله ورته ما کان الله ليذيع ایمانکم تاسو اعمال نه ضایع سوي الله شفقت کوي او رحم کوي په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت درې څلور هدایت ما او تا ته راکړي دي سبق یې راکړي دي اور موږ د هر آیت په اخر کې دا سبق بیانو دا ډیر ضروري دي اور اول سبق دا دی چې گواهی هغه سړی ورکړي چې عادل وي ثقه اور په کې انصاف وي اور یقین وساته نن دور کې دا شی ډیره کمی ده گواهی څوک ورکړي اور گواهی د ایمان سره خطر لري داسې گواهی پټول چې هغه حق تای دلی دا د ایمان خطر ده کدي پټه کړه اور کچيري تای او گواهی نه دلی ته گواهی ورکه دا خود راغره خطرناک خبره ده لہذا گواهی هغه سړی ورکی چې عادل وي دویم دا دی چې الله رب العزت د صحابه امتحان واخستي چې تاسو د نبی اطاعت کوئ که نه کوئ قبله ورته بدله کړه دا غره کوم هر انسان د خپل ما تحت انسانانو امتحان اخستلی سي چې دا پر سمه لار دی که پر غلطه لار دی اور څلورم دریم نمبر دا دی چې الله رب العزت وایي په دې آیت کې چې اعتدال میانه رانوي اور متوسط نظام دا د ټولو بهترینه دی کم سړی چې په کور کې میانه روي اعتدال کوي درمیانه ماحول راولي هغه کور کله نه خرابېږي هغه معاشره کله نه خرابېږي اخر کې الله رب العزت ما او تا په دې امت کې پیدا کړی یو چې دا امت به گواهی ورکوي پر نور خلکو باندې اور پر موږ باندې به رسول پاک گواهی راکړي لہذا پر دې باندې شکر ادا کول پکار دی چې ما او تا د یو ډېر عظیم امت سره تعلق لرو الله رب العزت